الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حاضرین، د نن مختصر موضوع هغه د سادات قوم او د سادات حضراتو د هغو لږ تعارف او په دې وخت سره د سادات حضراتو څه ذمهواري ده او په دې وخت سره امت د هغو څه ذمهواري ده د دو متعلق. سادات دا د سید جمع ده، سید مشر ته وایي. دې له دا نوم ساداتو له دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ایښی دی. هر خطبه کې مونږ وایو الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. نو دا نوم د ساداتو له دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ایښی دی. سادات څه حسیني سادات دي او څه حسني هغه سادات دي، او د دو اهمیت او د دو وقعت امام مالک رحمه الله د هغه یو واقعه د امام شافعي رحمه الله باره کې هغه تاسو ته هغه ذکر کوم. امام شافعي رحمه الله د هاشمي سید دی او د په فلسطین کې پیدا شو او د 2 کالو چې د یتیم شو. مور د مکه مکرمه ته راوسته. د دې چې کله عمر تقریبا 11 کاله هغه و، نو د ده دا شوق پیدا شو چې زه مدینه منورې ته ځم او د امام مالک رحمه الله نه څه استفاده کوم. د هغه وخت ګورنر هغه ته د مکې ګورنر ته وویل چې ته ماله خط هغه راکړه امام مالک رحمه الله په نوم باندې چې هغه ماله داخله راکړي او ماته امام مالک دا زه د هغه نه وویم. د مکې ګورنر وویل چې زه خو دا جرأت نشم کولی چې زه امام مالک رحمه الله ته زه خط ولیکم او هغه ته زه څه خبره په خط کې هغه دغه شان چې دله داخله هغه ورکړه او د خپل مجلس کې هغه پرېږده. نو دا جرأت خو نشم کولی، البته د مدینې منورې ګورنر د هغه په نوم به خط هغه زه درکړم. امام شافعي رحمه الله هغه د ګورنر د مکې خط هغه واغسته او د مدینې منورې ګورنر هغه څخه لاړ، ملاقات یې وکړو او د هغه خط هغه یې وله ورکړو. نو هغه دا خبره وکړه چې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ولې چې اوس ته د مکې مکرمې د هغې ګورنر رالیږلی، نو زه به تا سره د امام مالک رحمه الله د هغه کوره پورې هغه لاړ شم. کله چې د امام مالک رحمت الله علیه د هغه کور هغې ته دا ګورنر هغه لاړ، امام شافعي رحمه الله ورسره و. نو هلته اجازه او اذن هغه یې واغسته، یو جینۍ وه او هغه د امام مالک رحمه الله د هغه وینځه او د هغه خادمه وه. نو هغې د ګورنر د مدینې ده ته وویل چې ته ولې راغلی؟ نو هغه وویل چې زه امام مالک رحمه الله هغه سره ملاقات هغه کوم. هغې چې امام مالک رحمت الله علیه ته وویل، نو هغه وویل چې زه ما څخه ټیم نشته د ملاقات او زه دغې ته ځم سبق له ځم او موطا امام مالک رحمه الله د هغې لولولو له ځمه، د ده که څه خبره هغه وي نو ما ته دې په دې لارې کې چې زه ځم ما ته دې لارې کې خبره هغه وکړي، د ناستې ټیم ما سره نشته. امام مالک رحمه الله هغه چې کله راووته نو ده وله هغه خط چې دی نو ورکړ چې کوم د مکې ګورنر ده ته رالیږلی و. نو ده وویل چې دا د مکې ګورنر ما ته خط رالیږلی او هغه دا ویلي چې ته
امام مالک رحمت الله علیه ته عرض وکړه چې دا بچی چې د ده نوم محمد ادریس هغه چې د نوم دی دا دغه د ځان څخه هغه داخله کې او موتا امام مالک هغې کې هغه د ځان سره هغه کښېني. نو هغه ورته داسې وکتل وایي ښه اوس د احادیثو دپاره د هغې دپاره به هم سفارشونه لګي او هغه به هم ګورنر سفارش به کوي. نو امام شافعي رحمه الله وایي چې زه ډېر زیات هغه چې دی نو خفه شلم. ما وی چې اوس خو بلکل هغه دروازه چې دی نو بند شوه، ځکه چې داسې سخت جواب امام مالک هغه چې ګورنر له ورکړو. وایي زه زر غوندې مخکې شلم او ما خبره هغه وکړله چې زه هاشمي سعید یم. نو چې وایي زه هاشمي هغه سعید یم، نو امام مالک رحمه الله داسې ما ته وکتل وایي ښه بیا دغه راځه ولې د ناستې ځای هغه چې نشته دی، دروازه ده، دروازې څخه هغه به ته کېناستل برداشت کړي. نو امام شافعي رحمه الله هغه وی چې ما دا خبره هغه وکړه چې دې بلکل زه به برداشت کړم، خو چې تاسو ما ته د ناستې اجازه هغه راکړئ. امام مالک رحمه الله دغه اجازه ورکړه. دی چې کله د دروازې نه بار یوه ورځ هغه کېناسته، امام مالک رحمت الله علیه د هغه وچولي ته وکتل، د هغه ذکاوت او ذهانت هغې ته وکتل. نو په سبانۍ ورځې باندې د دروازې نه د درشلې نه یې دننه کړه. چې کله د درېیمه ورځ راله نو د هغې نه یې مخکې ثبته کړه. بیا دې پورې چې امام شافعي رحمه الله هغه د موطا امام مالک مستقل قاري شه، او په څنګه چې د موطا مختلفې نسخې دي، نو یوه نسخه هغه د امام شافعي رحمه الله د هغه هم ده چې هغه د امام مالک د هغه نه د دې اخذ کوي. نو دې نه دا اندازه لګي چې د سید او د سادات د هغو احترام هغه د علماو او د نیکانو خلقو په زړه کې څو دی. د ګورنر د هغه کوم حیثیتو او د امام شافعي چې یو وړوکی دغه وخت سره د وړوکي عمر یو نوجوان یو وړوکي عمر والو د هغه چې صرف خپل تعارف یې وکړو چې زه سعید یم او هاشمي یم. امام مالک رحمه الله ورته په ښه کرم په نظر سره وکتل او د دغه ځان سره یې هغه کېنو. نو دې نه دا پته لګي چې د سادات د هغو کوم حیثیت دی او د هغو کوم احترام دی. امام شافعي رحمه الله د ده واقعاتو کې دا راځي چې ده یو ځل درس چې دی لولو او احادیث هغه بیانول. نو د احادیثو بیانولو دوران هغې کې به کله هغه دی پاڅېده او بیا به لږ وروستو کېناسته. کله چې دا درس هغه یې ولولو نو هغې نه وروستو بیا تپوس هغه چا وکړو چې جي ستاسو په ګېډه کې څه تکلیف و چې تاسو دغه کله به پاڅېدی او کله هغه به کېناستی. امام شافعي رحمه الله هغه دا خبره وکړه چې نه زما ګېډه کې تکلیف هغه نه و، خو دا مخامخ کور د سید و او یو ماشوم و هغه به دننه شو او بیا به بار شو. نو چې بار به شو نو د هغه په احترام کې به زه پاڅېدم او چې دننه به شو زه به بیا کېناستم. نو دې نه دا خبره هم معلومه شوه چې د سید د هغه احترام هغه لکه څنګه چې په ټول امت باندې هغه لازم دی، نو سادات دا به هم خپل منځ کې یو بل احترام هغه به کوي، یو بل د هغو اکرام هغه به کوي. دا د مسلمانانو د هغو دا وظیفه ده او دا وظیفه د سادات هم ده. بیا دوله چې دا اعزاز هغه ورکړی شوی دی نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نسبت سره. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه نسبت دي، یو د نبی علیه السلام دغه نسبت هغه د جسمانی دی او یو نسبت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روحانی دی. نو دو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې جسمانی هغه د نسبت
د هغې لحاظ هغه به ساتي، نو د نبي علیه السلام د روحاني نسبت هغې لحاظ به هم ساتي. دا علماء کرام د دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نسبت هغه روحاني دی او د دو جسمانی هم دی روحاني هم دی. یو حدیث کې راځي چې دا انبیاء علیهم السلام نبی علیه السلام وایي دا رونه دي. نو رونه هغه ورته د دې وجې نه چې د دو ملت او د دو چې دی نو دغه دین هغه یو دی، صرف فروع کې هغه د دو اختلاف دی. نو دغه شان که د امت علما هغه د نبی علیه السلام دغه وارثان دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره نسبت دی، نو د سعادت دغه دو قسمه هغه نسبت دی، یو روحانی دی او بل جسمانی دی. نو لہذا دی وخت سره د سعادتو ذمہواری دا جوړیږي چې هغه د علماو دغه په ملا او د علماو دغه په شا باندې هغه ودرېږي، دغه ملا مضبوطه کړي، ځکه چې د دو د نیکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه چې کوم پیټې هغه د امت ته هغه پرېښی دی، نو هغه پیټې هغه علما اوچت کړی دی. نو زمونږ په دې وطن کې دا قانون دی چې یو سړی د چا د پلار دغه پروګرام، یو سړی د چا د پلار دغه پروګرام هغه چلوي او د هغه پیټ هغه اوچت کړي، نو په اولاد باندې ډېر لوی قدر او په اولاد باندې د هغې سړي ډېر لویه ملازۍ چې دغه زمونږ د پلار پیټ یې اوچت کړ. نو د دې وجې نه دې وخت سره زه دا عرض کوم چې سعادت خپل منځ کې هم یو بل سره شعر و شکر او دغه شان د علماو له د ساداتو دغه احترام او ساداتو هغو له د علماو سره سات او دغه ملاتړ کېدل دا انتهایی ضروری دی. دا دې وخت سره زمونږ پوره د امت دغه ذمہواري ده. الله دې موږ له د ساداتو د قدر کولو توفیق راکړي او ساداتو له د الله تعالی د علماو د مرستې دغه توفیق ورکړي. واخر دعوانا